بسم الله الرحمن الرحیم. دیارلسمه سپاره او څوارلسمه سپاره تلاوت شو. دیارلسمه سپاره په ابتدا کې آخري حصہ د سوره یوسف دولسمه سپاره کې شروع کی. یوسف علیہ السلام په ټول صورت کې تفصیلی واقعا الله جل شانه ذکر کړی چې دا چې د بل پیغمبر واقع نه ذکر کړی. الله جل شانه یو سکی او بنده بل سکی، د بنده اراده یو شان وي، د الله جل شانه کړه بل شان وي. یوسف علیہ السلام رونو د پلار نه جدا کو او بیا د مړکولو په ځای باندې په مشورې سره کوی کې وغورځولو او بالکل بے طرفه شو. د پلار ورپسې د سترګو نظرم لاړو، لیکن الله جل شانه هغه ته بیا حکومت هم ورکو، پیغمبري هم ورکه او هغه رونه هغه ته حاجتمند تلل او غلبې راړه. یوسف علیہ السلام بیا هم پیغور او تان نه ورکول چې تاسو ما سره څه کړي، بلکې خیر ښېګړه به ورسره کول او د هغې اکرام به کول او په آخر کې معاف کړه. لا تثریب علیکم اليوم. دې کې تعلیم دی چې ته صبر کې د الله د پاره، نو الله جل شانه ستا مدد کوي. بل دغه دیارلسم سپارې په ابتدا کې کله چې د جیل نه یوسف علیہ السلام را خلاص شو، بادشاه مخې ته کو، د بادشاه د خوب تعبیر بیان کړو. بادشاہ وی دا خو ډېر هوښیار سړی دی. یوسف علیہ السلام بادشاہ ته ووی، بادشاہ ورته وی چې زه تا خپل خاص کس جوړوم، تا سره مشوره کوم. یوسف علیہ السلام ورته وی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. د ملک چې څومره خزانې دي په هغې باندې ما وزیر که وزیر خزانه، مال آمد او رفت به زما په لاس کې، زه حفیظ یم او علیم یم، حفاظت بم کوم او پوه یم په خرچ باندې. نو دې کې دوه خبرې دي. یو خدا چې کله د ملک بیړه ډوبیږي او نه اهل خلکو ته عهدې او اختیارات او ذمہدارۍ ځي او ملک هغې ختموي، یا داسې کس چې میدان ته راتلی شي هغه ته راتلل پکار دي چې د ملک واګې په خپل اختیار کې والي او هغه د الله نه یریږي او په هغه کې دا دوه صفات وي. دا دوه صفات چې په چا کې وي هغه به خیر رسوي. که ته دکاندار یې په دکان کې شاګرد نیسي، دا دوه صفات پکې ګوره. که ته کارخانهدار یې په کارخانه کې ملازم نیسي ځان سره، دا دوه صفات پکې ګوره، یو حفیظ او یو علیم. حفیظ مطلب دا دی چې امانتدار وي، ستا څیز کې خیانت نه کوي، داسې کس ګوره. او دویم علیم چې هغه پوه وي او د علم نه دواړه علم مراد دي. کوم کار چې دغه ته حواله کړی دی په هغې باندې هم پوه وي او د الله جل جلاله د دین هم د ضروري خبرو نه خبر وي چې کوم سړی حق څه دی. دغه کس دنه مطمئن شه انشاءالله چې تا ته به دې نقصان نه رسي. او که دې کې یا دواړه څیزونه نه یا پکې یو شی نه، لکه نن سبا چې ګوري دغه شی دی امانت نشته، نو بیا به د هغه کار چې کوم دی نو بیړه چپوي، هغه به وراني. الله جل شانه ځای په ځای د دې دوو څیزونو تذکره کړې ده. بل ځای دغه سپاره کې الله پاک فرمایي واستاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ستا رب اعلان کړی دی چې که چېرې تاسو شکر کوئ زه به تاسو ته سوا خپل نعمتونه در کوم، او که تاسو ناشکري کوئ، کفران نعمت کوئ، نو بیا عذاب هم سخت دی زما. نو د شکر په صورت کې الله جل شانه شکر دا دی چې سړی ته کوم نعمت حاصلي په زړه سره هم د هغې قدرداني کوي چې دا ما ته الله را کړی دی، ژوند الله را کړی دی، صحت الله را کړی دی، مال الله را کړی دی، اولاد الله جل شانه را کړی دي، کاروبار الله را کړی دی. دا هر څه ځان ته نسبت کول نه دي پکار، نسبت یې الله ته کول پکار دي. ما ته را کړی دی یا زما د لاسونه دا کار وشو لیکن کړی الله. یو سړی وایي دا جومات ما جوړ کړی دی، دا عمارت ما جوړ کړی دی، کله کله انجینیر او ډاکټر دا بیمار چې کوم دی نو ما ښه کړی دی، ما یې اپریشن وکړو، داسې وشو داسې وشو، غټې غټې دعوې کوي. تا څه کړي دي؟ تا خو صرف ټانکۍ لګولي دي. د دې نه تم نه خبر چې دا غوښه یو بل سره څنګه یوځای شو. تا خو هډوکي دواړو پلستر ته تاو کو، د دې نه ته نه خبر چې دا هډوکي دواړه څنګه وشول. هډوکي خو په مثال له کاڼي دي، دوه کاڼي خپله کې یوځای کا، هغه نه یوځای کېږي، هډوکی یوځای شو. دا هر څه الله جل شانه کوي. نو شکر وباسه. او چې کله سړی ناشکري کوي نو الله جل شانه ترې نه اخلي. نو په شکر کې د زړه شکر، د ژبې شکر، د عمل شکر، د هغې څیز چې څه حق وي هغه ادا کو. ستا د صحت حق دا دی چې ته پې د الله جل شانه بندګي کو.
ستا د مال حق دا دی چې ته په د الله جل شانو حق ورکو، ته په صله رحمی کو، رشتہ داران سره رشتہ پالا، او د الله جل شانو چې کوم حق دی هغه پکې ادا کو. مخکې سپاره چې 14 د پاغي کې الله جل شانو فرمایي نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. زما بندگانو ته وایا چې زه غفور و رحیم یم، بخونکی یم، مهربانم یم. وان عذابی هو العذاب العلیم، او زما عذابم ډیر سخت عذاب دی. دا دواړه خبرې الله جل شانه یو ځای کړي. دې کې دې طرف ته اشاره ده که چېرې د الله جل جلاله په نازل کړی شوي قانون او ضابطه باندې چې هغې ته اسلام یا شریعت محمدیه وي، یو سړی ځي د هغې مطابق عمل کوي، خو بیا خدای غفور رحیم دی. ګناه د نه وشوه، اوس علاج څه دی؟ توبه دې وویسته، یا الله زما توبه ده، بیا به نه کوم. اخلاص سره په توبه کې 3 شرایط دي چې مې کړي دا مې بد کړي دي، آینده به نه کوم، او اوس پې باندې خپیمانه یم او توبه وباسي. دغه وخت کې دې پرېښی دی. نو دا قانون دی، اصول دی چې په ضابطه ځې نو خدای بیا معاف کوي. او که ته ګناه کې او په هغې باندې جري او ته وایې چې خدای غفور رحیم دی، لکه د بعضې پښتانه وایي زمړه خدای غفور رحیم دی، سود اخلي او خدای غفور رحیم دی، نو دې صورت کې نه د الله جل شانه ضابطه بیا دا ده وان عذابی هو العذاب العلیم، زما عذاب چې کوم دی نو هغه هم ډیر زیات سخت دی. نو دا دواړه ضابطې جدا جدا دي. هغه د راضي کېدو د مغفرت لارم خولی ده، او هغه سره عذابونه هم شته دی، د هغې لارې هم خولی ده. تا ته پکار دی چې ته په هغې لار باندې نه ځي چې کومه د عذاب لاره. مخکې دغسې پاره کې 14 کې الله جل شانه فرمایي خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین. اللہ نے انسان کو ایک بوند سے قطرے سے پیدا کیا، وہ واضح جگڑالو نکلا. اللہ جل شانو انسان دے یو ساس کی نه پیدا کو، بیا دې جګړې کوي او تکبر کوي. بیا جګړې د چا سره کوي؟ یا د الله د مخلوق سره کوي یا د الله سره کوي. الله جل شانه سره جګړې کافر انسان کوي، مشرک انسان کوي. یا بعضې داسې وي چې هغه وي مسلمان، لیکن هغه د جهالت او د ناپوهۍ د وجه نه او د جهل د وجه نه داسې خبرې د خولې نه راوباسي چې هغه کفریه وي، هغې سړی کفر ته وځي. خدای داسې ولي وکړ الله ټول خلک مالدار پیدا کړی دی، زه غریب پیدا کړ. الیاذ بالله. د الله جل شانه په کارونو باندې اعتراض ته څه ستا حیثیت څه دی؟ ته خو چې کله جوړېدې نو د څاڅکي نه جوړ شوې، او څاڅکی څه شی و؟ ګنده نجس څاڅکی چې هغه د سړي نه راوځي نو غسل پې واجبېږي. بیا ستا خوراک سو هغه وینه چې د حیض وینه ده، او هغه د بولو نه زیاته ګنده او نجس ده، هغه ستا خوراک. بیا رالی په کومه لار باندې؟ په هغه تنګه ترشه لار باندې چې په هغې باندې بول راوځي او د حیض وینه راوځي او د استحاضې وینه راوځي. نجس لاره ګنده او تنګه په هغې باندې ته رالی. او بیا ستا اخر څه دی؟ هغه درنګه ده. یو بزرګ په لاره کې پروت و، بادشاه تېرېدو، یو مالداره سړی و، وړاندې وروسته ترې نه حشم خدم روان، ټول خلکو لاره خاله کړي وه، هغه پروت و، لاره پلنه وه، په هغې باندې لار و. هغه بګۍ چې د بادشاه راله او ته یې ویل چې هلکه ته لا اوسه پورې نه پاسېدلی، تا ته پته نشته چې زه څوک یم؟ وی ته لا اوسه پورې نه پاسېدلی؟ وی لار خو صاحب پلنه ده ځکه نه تېرېږه. وی تا ته پته شته زه څوک یم؟ وی او ما ته پته شته دی. هغه ورته په کلاره جواب ورکړو اولک نطفة مزره واخرک جیفة قذره وفیما بینهما انت حامل الازره. ستا ابتدا هغه ګنده څاڅکی دی او ستا انتها هغه درنګه د بدبوداره چې شینجي پکې اړم وي خوراک کوي، او چې سړی دفن نه کې پروت وي دغسې نو لرې لرې د هغه بدبوی ځي د درنګې. وفیما بینهما انت حامل الازره، او د دې ابتدا او د انتها په منځ کې بیا ته څه کې د ګندګۍ ټوکرۍ په دې خېټه کې هر وخت ګرځې، زموږ په خېټه کې چې اپریشن وشي سی پکې ټول پکې نجاسات دي، قاذورات دي، ګندګي ده. دا د انسان حالت دی. او دی بیا کوي متبري، تکبر او د الله سره جګړه. د سره دا تکبر نه ښایي.